زما محترمو نن د حسد په حواله سره یو څو خبرې عرض کوم. لومبنه د حسد تعریف، دویم د حسد اسباب باعث، دریم د حسد نقصان چاته دی. ټول لومبنه خبره د حسد تعریف. حسد چاته ویل کیږي؟ حسدت فلان علی انعمه، فلانی سړی د فلانی سړی په نعمت باندې حسد وکړ. یعنی یو سړی ته یو نعمت ملاو شو، یو عہده، یو مقام، یو مرتبه، یو عزت ملاو شو، بل سړی په دغه مقام، دغه مرتبه، دغه عزت باندې خفه دی چې دا ته ولې ملاو شوی دی، دا ته نه ملاویدل پکار. دې ته ویل کېږي حسد. موږ پښتو کې کینه ورته وایو او بالفاظ دیگر چې کوم د خلکو ته دم وایي چې سوځېدل. نو لهدا ظاهره خبره ده چې د ده معنا سوځېدل شوه، چې کوم سړی کې اور لګېدلی وي سوځي، نو هغه قرار چریم نه وي. نو لهذا دا د حسد معنا شوه. او دا دومره خطرناکه خبره ده. ګوره ما عرض وکړو بالفاظ دیگر بس دا ووایم چې حسد ویل کېږي د الله پاک په قضا باندې ناراضګۍ ته. او دا څومره خطرناکه خبره ده چې یو سړی هغه د الله پاک په قضا باندې رضا نه دی بلکې ناراضه دی. حالانکه زموږ د عقایدو مسله ده چې د الله پاک په قضا باندې رضا واجبه ده، لیکن حاسد سړی، حسد کوونکی سړی هغه د الله پاک په قضا باندې رضا نه دی بلکې دا پې ناراضه. دا شوله د حسد معنا. دویم د حسد اسباب. د حسد ولې پیدا کېږي؟ نو امام غزالی رحمت الله علیه ډېر تفصیلي بحث په دې باندې کړی دی، خو زه هغې نه یو څو څیزونه هغه ذکر کوم را علمه. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې یو باعث او سبب د حسد هغه عداوت دی، دشمنی ده. عداوت. نو عداوت او د دشمنی د وجې نه حسد پیدا کېږي. چا سره دې نالګي راغه، دشمني راغه، څه خبره راغه، نو شیطان دا وړه غوندې خبره وي دا غټوي غټوي غټوي، لوی حسد کېږي. نو لہذا نو لومبنی سبب چې کومه د حسد هغه عداوت دی، دشمني ده. چې نالګي دې راشي نو فوراً صلح کوه، کم سے کم زړه نه یې وباسه چې زما ورته زړه کې هېڅ نشته، نو حسد به ختمېږي. دویم چې کومه ده د حسد باعث او سبب یې دا لیکلی دی چې خوف من فوت المقاصد. خوف من فوت المقاصد، د مقاصدو فوت کېدلو یره. چې یو سړي سره د مقاصدو د فوت کېدلو یره پیدا شي نو دا بیا حسد کوي. لکه مثال طور پر کې د څه مقاصد وي زړه کې نیولي وي چې یاره دا د مقاصد زما دي، خو دا مقاصد به زما اله حل کېږي چې دا عہده، دا منصب دا فلاني سړي ته میلاو نه شي بلکې دا فلاني ته میلاو شي. اوس الله پاک به یو فیصله په تقدیر کې کړې وي د یو په حق کې، او چې کم سړي نه د امید نشته د دغه سړي په حق کې الله پاک فیصله کړې ده چې دغه عہده، دا منصب دا به ده ته میلایي. نو چې هغه سړي ته دا منصب، دا عہده دا میلاو شي نو د سره خوف پیدا شي د خپلو د مقاصدو د فوت کېدو، نو دا بیا حسد شروع کړي، کردار کشي شروع کړي، د هغه چې کومه ده جامو ته تتي شروع کړي. نو دویم سبب دا دی د حسد. دریم سبب چې دی نو هغه عدم برداشت دی. چې د چا سره یو نعمت، یو عہده، یو منصب، یو عزت وګوري نو هغه برداشت کولی نه شي، نو د عدم برداشت د وجې نه حسد پیدا کېږي. نو دا اسباب د حسد شو. اوس د حسد نقصان چاته دی؟ ظاهره خبره ده د حسد چې کوم نقصان دی که هغه دنیا کې دی او که آخرت کې دی، دا حاسد دی. حاسد غریب بېچین او بېقرار وي، ځکه د کې اور وي، دا غریب چې سوځي، او دا غریب چې دی هغه برداشت کولی نه شي. ظاهره خبره ده چې ته یو څیز برداشت کولی نه شي، خو بېچیني به راځي که نه، بېقراري به راځي. یو سړي سره یو نعمت دی، ته هغه نعمت د هغه سره نه شي برداشت کولی، چې مال الله راکوي که نه یې راکوي، خو چې دا نیم ختم کړي نو ته نشي برداشت کولی. نو چې ته یې نشي برداشت کولی، ظاهره خبره ده نو بېچیني به راځي، بېقراري به راځي. نو لہذا د حسد نقصانات که هغه دنیاوي دي که اخروي دي، که دنیا کې نقصان دی که آخرت کې نقصان دی، هغه حاسد دپاره دی. حاسد نقصان کېږي. دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الحسد یأکل حسنات، الحسد یأکل حسنات کما یأکل النار الحطب. دا حسد چې دی دا نیکۍ داسې خوري لکه اور چې څنګه لرګي خوري. لکه څنګه چې لرګي او تا هغه اور ته کېږدي نو اور لرګي سوځوي، ختموي، خوري. دقه شانتې دا حسد چې دی دا نیکۍ خوري. اوس موږ سوچ وکړو خپل ځان سره چې ماسخوتن بسترې ته سړی ورشي، ځان سره سوچ وکړي چې ما ورځې څومره نیکۍ کړي. اول خو دا چې زموږ نیکۍ ډېرې کمې دي، بدۍ زیاتې غالب وي. بیا چې دا کمې لږې ډېرې نیکۍ مونږ کړي دي نو هغه هم د حسد د وجې نه مونږ د اور چې کوم د نظر کړو هغه وسوځي. نو لهذا نقصان یې چاته وروتو؟ حاسد ته وروتو. نقصان یې حاسد ته وروتو.
دا نقصان حاسد اوچتای. نو لہذا د حسد چې دی هغه نقصانات هغه دا دنیا کې نیکۍ خوړل دا دنیوي نقصان هم ده او اخروي نقصان هم ده. ولې ځکه چې په دنیا کې د نیکو اعمالو په وجه باندې انسان ته رزق ملاویږي، رزق کې برکت راځي. نو چې دنیا کې نیکۍ وخوړل شي ختم شي نو رزق هم د رزق اسباب هم ختم شو او چې رزق کې کم برکت راتلو هغه هم ختم شو، دنیوي نقصان شو. او اخروي نقصان ظاهره خبره ده چې آخرت کې دی الله پاک ته مخامخ شي نیکۍ به نه. نو لہذا په دواړو صورتونو کې حاسد دنیوي نقصان هم اوچتای او اخروي نقصان هم اوچتای. امام غزالی رحمت الله علیه یو ډیره عجیبه واقعه په دې باندې لیکلې ده. هغه فرمایي چې یو بادشاه په یو زمانه کې نو دغه بادشاه یو دوست نو ډېر ښه دوست او بادشاه ته به نږدې راتلو، بادشاه سره به کېناستو. نو چې راغله بادشاه سره به کېناستو، بادشاه ته به یو خبره کوله روزانه. خبره به څه خبره به دا بادشاه ته بادشاه سلامت چې څوک د سره نیکي کوي که نه د نیکۍ بدله ورته ورکوه او چې څوک د سره بدي کوي که نه نو د بدۍ بدله چاله مه ورکوه. چپ خاموش پاتې کېږه، دغه بدي د خپله بدله ورکوي. دا خبره به د روزانه بادشاه ته کوله. یو حاسد په دې مجلس کې به هغه به دا اورېده. نو چې هغه به دا خبره واورېده هغه په دې خفه کېدو، حاسد و نه به خفه کېدو. نو روزانه به دا خبره کوله او هغه په دې خفه کېدو. یو ورځ دغه حاسد لاړو بادشاه ته وایي بادشاه سلامت وایي ستا دا دوست نه دی فلانه وایي هغه وایي چې د ده د خولې نه بوی د بادشاه د خولې نه بوی وایي ښه وایي د هغه وایي او دی لاړه. پوه شو چې به دې بادشاه راغواړي او د نه به تپوس کوي بادشاه چې تا ولې داسې خبره کړې ده. نو دغه د بادشاه دغه ملګری یې راوغوښت ویل لکه زما به نن مېلمه هغه ځان سره ډوډۍ ته مېلمه چې مېلمه کو ډوډۍ پې وخوړه هلته یې وږي وخوړه ډوډۍ نو د خولې نه بوی تلو. نو چې دی راغی بادشاه راوغوښت راشه د بادشاه خواله راغی چې د بادشاه خواله راغی نو دا یره دا وسه چې خولې نه مې بوی ځي. نو بادشاه نه لږ لرې ودرېد. بادشاه ورنه تپوس کوه چې تا دا خبره کړې ده که نه ده کړې. نو دی لږ لرې ودرېد. بادشاه ورته رانږدې شه دی رانږدې شو چې رانږدې شو نو بادشاه ورته نو ده په خولې باندې لاس په خپلې خولې چې رانږدې شو نو په خولې لاس کېښودو چې خولې نه مې بوی نه ځي. نو بادشاه ورته تا دا ویلي دي چې د بادشاه د خولې نه بوی ځي؟ هغه ورته نه ما خو نه دي ویلي. خو چې ده په خولې لاس کېښودو نو بادشاه ته اندازه ولګېده چې دا خبره ده کړې ده ځکه خو ده په خولې لاس کېښودو. نو بادشاه هغه ته یو چټۍ ولېږه چټي ولېږه وایي دا لاړ شه فلني ګورنر له فلني چې کومه د هغه افسر له دا اوس. او د بادشاه عادت دا و چې بادشاه به چاته خط ورکوو خط به یې لیکو خط به یې ورکوو نه خط کې یې پیسې باندې ولېږلې. نو چې ده خط راواخلو دا بار ووتو نو حاسد ولاړ دی. حاسد خو په انتظار و چې اوس یې بادشاه قتل کوي وجني به. نو حاسد بار ولاړ دی چې حاسد دی وکتو چې دی راووتو. نو حاسد ورته څه دي ای بادشاه دا خط راکړې چېرته وړې فلني ځای ته وړم فلني کس. نو حاسد ورته دا مال راکړه هغه پته وه چې د کې پیسې دي. هغه ورته نه نه بادشاه مال راکړی وایي نه نه په اصرار باندې په زوره باندې خط یې واخیست. حاسد ترې نه خط واخیست روان شو. چې لاړو چې چاته بادشاه لېږو نو هغه ته ورسېد چې هغه ته خط ورکړو نو خط کلاو کړو نو خط کې بادشاه لیکلي وو چې دې درشي دې قتل کا او سرمن ته وباسه او په دې سرمن کې بوس واچوه او په خر باندې چې کومه وتړه واپس یې ماته راولېږه. نو چې خط واخلو نو خط وکتو نو خط کې دغه لیکلي نو چې هغه څنګه دغه د قتل کولو اراده وکړه نو هغه ورته چغې کړي وایي دا خو بادشاه ماله نه و راکړی دا خو فلاني کس له ورکړی و او هغه د بادشاه متعلق داسې خبره کړې وه. خو چونکې هغه چې راووتو نو ما ورته مال یې راکړه نو ما ترې نه په اصرار باندې دا خط واخیستو ما دله راړو نو زه به دله هغه راولېږم. هغه ستوي نه بادشاه حکم غلط نشي کېدی بادشاه دا حکم دی ته به قتل کېږي. نو دې قتل کو او د ده په چمړه کې چې کوم د بوس واچول په خر باندې د بادشاه د حکم مطابق وتړه او بادشاه ته راولېږه. نو دنه لږ مخکې چې کومه ده د بادشاه هغه ملګری بادشاه دربار ته رادننه و چې رادننه نو بادشاه تعجب و ورته ته واپس راغې هغه ورته او دا خبره کېده چې شاته ورپسې دا بل کس چې کومه د لاس رادننه بادشاه وکتو. بادشاه ته وایي دا ولې تپوس کړي او ورته بادشاه سلامت وایي دا د ما نه خط واخیستو چې بار ووتم او اصرار یې وکړو چې مال راکړه ما نه یې په زوره واخلو نو ده ووت. بادشاه ورته تا دا رښتیا ویلي هغه ورته نه ما نه ویلي چې ستا د خولې نه بوی ځي. وایي بیا تا دا خوله ولې بنده کړه په لاس. هغه ورته بادشاه سلامت داسې چلو چې دغه ورځ باندې ده زه مېلمه کړم او د ما باندې اوږه خوړلې او زما د خولې نه بوی تلو نو زه تا ته نږدې کېدم هم ځکه نه چې زما د خولې نه بوی ځي او بیا چې تاسو را نږدې کړم ځان ته چې را مخکې شه نو بیا مې خوله ځکه بنده کړه چې ما د خولې نه بوی تلو ما دا خبره نه ده کړې. نو بادشاه پوه شو چې دغه کس حاسد و د حسد په بنیاد باندې دله چې کومه مقام او مرتبه الله ورکړي دی ما سره نږدې کینی ما ته یو ښه خبره کوي دا دنه نه برداشت کېده.
نو د هغې نتیجه دا راووته ګوره چې دنیا کې حاسد قتل شو، نقصان حاسد اوچت. نو لہذا د حسد چې کوم نقصانات دي دا که دنیاوي دي او که اخروي دي دا د حاسد دپاره دي. الله پاک دې موږ د دغه مغلق مرض نه امن کې وساتي. وما علینا الا البلاغ.